أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. سورة المؤمنون 6 نمبر آیات او بده 6 نمبر آیات کی تخویب اخروی ذکر کیږي د کافرانو لپاره او د هغه خلکو د لپاره چې د اسلام مخالف دي، د اسلام په دشمنی کې ژوند تیروي. الله تعالی وایي چې څنګه د اسلام دشمنان په دنیا کې مارا نیولي دي، تاسو د هغه واقعیت معلوم دي، قران زې په زې باندې ذکر کړی هم دي. وای دقی په شان ده کې حقت په وشوي ده کلمت ربک وینا د ربسته علی الذین فاغ کسانو پورې کفرو چې کافران دي انهم اصحاب النار، یقینا دی به خوندان د اور حمی. یعنی د دې خبره یوازې په دې باندې خلاص نه شوله چې په دنیا کې عذاب پر راغی مړې کړ، خبره ختمه شو، دسه نه ختميږي. بلکې څنګه چې دنیا کې په عذاب راغی نو دغه شان کې عذاب په دې باندې په آخرت کې حامي. دنیا کې مړ شو الته مرګ نشته، الته مستقر په جهنم کې. نو دا تخفیف اخروی شو. مخکینی آیاتونو کې تخفیف دنیاوی او دې کې تخفیف اخروی شو. اوس انسان د طریق قسم ژوندون نه تیریږي، دنیاوی ژوند، د برزخ ژوند، د آخرت ژوند. دنیاوی ژوند هم د تخفیفات شو چې عذابونه پر راغلي او عذابونه پر راشي، او آخرت ژوند هم ذکر شو چې اصحاب النار به د ور خوندان به منځ کې یو بل ژوندون دی چې هغه ته د قبر ژوند وي، برزخ ژوند. نو هغه په خپل باندې معلومیږي چې کله اولنې ژوند هم خراب دی، اخرې ژوند هم خراب دی، نو منځنۍ ژوند خو په خپل باندې خراب شو، په خپل معلومیږي. نو قران ذکر کړی نه دی. البته د نور روایتونو د احادیثو را متواتر احادیثونو معلومیږي چې دا خلک په جهنم کې، دا خلک په برزخ کې به هم په عذاب کې پراته دي، د قبر عذاب چې څه ته ویل کېږي. او دا د اهل سنت والجماعت اجماعي عقیده ده چې عذاب قبر ثابت شته دی. عذاب قبر نه منکر دا ملحدین دي او باغیان او فرقه باطله دي. او د دې سره د انسان د اهل سنت والجماعت مقدس عقیده نه خارجي کې سوچ عذاب قبر نه مني. البته که څوک زما ذهن نه مري، د الله تعالی قدرتونو خو ډېر لوی دي، ستا ذهن به سم نه مني. هغه دې خبرې دلیل نه دی چې کنته الله تعالی په ځان باندې قیاس کېو، دا قدرتونه راخلي د خپل زور سره مناسب ګرځي چې زه نشم نو بل به هم نشي. دا خو انتهایی جهالت. دا قاعده چې څومره کتابونه دي علم کلام هغه مستقل به د باندې بحث کړي دا چې عذاب القبر ثابت او عذاب قبر ثابت دي. هغه باندې ډیر زیات روایت شته، عقلي او نقلي دلایل پشته. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. دې آیات کې دوه مسلې ذکر کیږي. یو دلیل نقلی ذکر کیږي په وحدانیت د الله تعالی باندې چې پرشتي چې کوم دي نو دا هم د الله تعالی د وحدانیت قائل دي، د الله تسبیح بیانوي، حمد بیانوي، د خپل باندې توحید دی. او دغه شان کې د دې الله تعالی د هم د یو الله تعالی نه پرشتي دعاګانې غواړي، د چا د پاره؟ د مؤمنانو لپاره، د بل چا نه غواړي. نو دا دلیل چې په دې خبره باندې چې توحید والا مسله د پرشتو هم ثابته ده، پرشتو هم دغه څه نقل ده، لکه څنګه چې په کتابونو کې نقل ده. د دې سره د آیات چې کوم دي هم د مؤمنانو لپاره تسلی ده، تسلی مضمون دی. څنګه تسلی مضمون دی؟ تسلی مضمون دا ده چې کله ته په دین باندې عمل کوي، حق د حق وي، باطل د باطل وي، نو ستا خلاف ډیر خلک دشمنان شي، مخالف شي. او دا مضمون یقیني مضمون دی. علی رضی الله تعالی فرمایل چې کوم سړی وایي زه حق پرست یم او زما په معاشره کې زه سره مخالفت شته نه، نو دا غټ مداهن د ډېر حق ته پټ کړی دی، سره لګ لګ دي پوس بیان کړی دی، ذکر یې شوی دی. دا کې دی نه چې ته ټول رښتیا وایي او حق بیانې او سم مخالفین به سره یې نه دا وایي سره کې دی نشي. نو چې کله د دین باندې عمل کوي نو مخالفین به ډېر زیات پیدا شي او ستا خلاف خبرې، خلی خبرې، زبان درازي، حرکتونه، کردارونه دا بکوي. نو دې سره مؤمنانو زړونو ته یو درد رسېږي، خفه کېږي. نو ذهن کې سوال لا دی چې ګوره دین له مې خدمت نه کوو، نو سم نه چې خدمت مې شروع کړو ته چل شروع شو، خلک مخالف شو. نو دې ټایم کې الله تعالی د داسې خلکو دپاره تسلي ذکر کړې ده. نو الله تعالی فرمایي چې الذین یحملون العرش، هغه کسان چې هغه فرشتې چې هغې اوچتوونکي د عرش دي، عرش اوچت کړی دی. او ومن حوله، او هغه څوک چې د دې نه تیر چاپېره دي، د دې عرش نه تیر چاپېره دي، اوچتوونکي نه دي، حاملین نه دي، خو هسې تیر چاپېره دي.
یسبحون دې ټول تسبیحات بیانوي بحمد ربهم سره د حمد در خپل. تسبیح او حمد کې فرق دی، هغه بحثونه مخکې من کړي دي. ويؤمنون به او ایمان لري په الله باندې، ويستغفرون او بخنه غواړي للذین آمنوا د هغه کسانو لپاره چې ایمان راوړي. نو د دې ويؤمنون به پورې اولنې مضمون شو چې توحید د فرشتو نه هم ثابت دی، فرشتو عمل هم دغه شانته کې دی. او چې کوم بګر ټول نزدیات مقرب فرشتي هم دا غي عمل دا دی چې الله تعالی د وحدانیت قائل لی تسبیح او حمد بیانوي، ایمان پې لري. د دې نه خو د مؤمنانو لپاره تسری د تاسو یوازې نه یې، که تاسو معاشره کې لږ معلومیږي کم معلومیږي مخالفتونه هم ډېر دي کسی ډېرې دي تنشوي به یې، خو تاسو یوازې نه یې. ویستغفرون او بخنه غواړي للذین آمنوا هغه کسان دپاره چې ایمان راوړی دی. دا فرشتي ولا بخنه غواړي حاملین عرش او کم چې تیر چاپیره دي. او داسې وایي چې ربنا ای رب زمونږ وسعت کل شیء رحمتا، رسېدلی دی هر یو چې ته رحمت ستا، وعلما او علم ستا، فاغفر نو ته بخنه وکړي للذین هغه کسانو دپاره تابو چې توبه ایستله د ګناهونو نه، واتبعوا سبیلک او تابعداري کړله د لارې ستا، وقیهم دی بچ کی عذاب الجحیم د عذاب د جهنم نه. دا دعاګانې ور فرشتي غواړي. اوس دې ځکه کې د مؤمنانو تسری شو چې تاسو د ځان په معاشره کې یوازې معلومیږي، ګورئ د عرش فرشتي هم ستاسو په طرف باندې دي، تاسو سره مینه ده او تاسو له دعاګانې غواړي. بیا فرشتي خو له ټولې دعاګانې غواړي، خو خاص کر د حاملین عرش ذکر کړي دي او کم چې تیر چاپیره دي. حاملین عرش ولا فرشتي چې عرش چت کړي دي په حال سلور دي، قیامت پر ورځ به آتش. د دې وی فرشتي ذکر چې کوم حدیثو کې راغلی دی، یو فرشته دومره مقدار باندې ده چې یوازې د پوسکۍ نه والا د غوږ د پوسکۍ د اوږې پورې چې کومه فاصله ده، نو د غوږ نه والا د پوسکۍ پورې فاصله کې چې کله انسان سفر کوي، عام نارمل سفر چې کوم دنیا کې خلک کوي، نو 900 کاله سفر دی پکې. دا یو فرشتي حال دی، دومره غټه فرشته ده. او بیا الله ته دومره نږدې ده، دومره مقرب ده چې عرش چت کړی دی او مستقل تسبیح او حمد بیانوي. ګناهونه خو د سر شته دي، نو دغه فرشتي چې کومې دي د مؤمنانو لپاره بخښنه غواړي، دعاګانې ورله غواړي. نو دې کې دې خبرې ته اشاره شوه چې په دنیا کې تا ته غټ غټ طاقتونه مخالف دي، غټ غټ خلک مخالف شو، یوازې د ځان ښکارېږي، نو خفه کېږه مه. تاسو سره دومره مقربې فرشتي هم ولاړې دي، ستا طرفداري کوي، ستا دپاره دعاګانې غواړي، بخښنه درله غواړي، هغه ستا دپاره ډېر شی دی. په دې وجه من کم خلک چې دین له کار کوي، دا په سختو کې مې په کړاوونو کې مې لږه مې غربت هم ډېرې، خو داسې خوشحاله مطمئنه تسلي کېږي. هغې وجه دا ده چې هلته ور فرشتي دعاګانې غواړي. نو د فرشتو دعاګانو سره د هغې خود به خود باندې دعاګانې قبلېږي، تسلي را روانې د غزګین نه او د زړه اطمینان د الله طرف نه را رواني. نو بظاهره باندې څه شي نه وسایل او نه سهولیات یې سم نه ښکارېږي، خو دا خلک مکمل خوشحاله او په سور کې. او کمی فرشته چې تیر چاپیره ولاړې دي، صحیح تعداد به حدیثو کې معلوم نه ده چې څومره مقدار باندې دي، لیکن دومره اندازې شته چې په صفونو کې ولاړې دي او ډېر زیات دي، صفونه په زرګونو په تعداد کې دي. فرشتو مقدار به څومره هغه الله ته پته. دا ټولې فرشتې چې د مؤمنانو د خلکو دپاره چې کوم د دین دپاره خدمت کوي او د دین باندې عمل کوي، هغوی دپاره بخښنه غواړي او د هغوی دپاره د ځان د بچ کېدلو دپاره دعاګانې غواړي. او دوی داسې وایي ربنا ای رب زمونږه وادخلهم داخله کی جهنم نه خو بچ کی، خو د هغې نه وروسته داخله کی جنات عدن باغونو د همیشوالي، هغه باغونو ته داخل کې چې کوم همیشه دي، خرابېږي نه ختمېږي نه، جنتي باغونه هغه همیشه وي. التي هغه باغونه وعدتهم چې ته یې ورسره وعده کړې ده. ومن او هغه څوک هم صلحا چې هغه صلاحیت لري د بخښنې من آبائهم د دوی د پلارانو نه، وازواجهم او دوی د بیبیانو نه، وذریاتهم او دوی د اولاد نه. دا پکې بل اعزاز شو چې دغه کم نیکان خلک دي، نو فرشتي به وایي دا خو جنت ته بوځي، خو د دوی سره نور خلک دي هغه هم چې کم پکې د بخښنې صلاحیت لري، یعنی ایمان یې و مؤمنانو، خو البته ګناهګارو غلطیانې د شوي دي، کمزورۍ د شوي وي او دې درجه باندې خو خدمتونه دین دپاره کړي هم نه دي، دونه مرتبه لري نه، لیکن دومره وایي چې د بخښنې صلاحیت پکې شته، یعنی کافران نه وو، مسلمانان خو کم از کم وو، هغه کسانو ته هم بخښنه وکړي او دوی سره جنت کې یو ځای کړي. دغه مضمون قرآن له ډېرو آیاتونو نورو هم ثابت دی، احادیثو هم ثابت دی چې په قیامت کې چې کله حساب وشي جنت ته لاړ شي، نو دی به د خپل مور د پلار د وروڼو تپوس وکړي چې کوم ځای کې دي، نو فرشتې به د جواب ورکړي چې هغه خو داسې عمل د هغوی نه و، هغوی خو کمزوري عمل والو، بل طرف باندې تلل، دلته نشته.
نو دوی به هلته کې به دوی وایي جنتیان به ووایي چې موږ خو د خپل عمل چې کوم کړی او کوم محنت چې موږ کړی یوازې ځان دپاره خو موږ نه و کړی موږ خو دا غوښتل چې زموږ مور را سره پلار را سره وروڼه را سره او بچي را سره هغه خو نشته دی نو زړه کې به یو درد غوندې راولاړ چې جنت خو د دردونو ځای دی نه الله تعالی به حکم وکړي چې بس چې کوم دي مسلمانان دي ایمان سره مړه شوي دي اگر که ډېر ګناهګار دي د جنت مستحق نه دي راویې غواړئ د سره یو ځای کې هغه به راشي د سره ملګري شي او دا مضمون د قرآن په مختلفو الفاظو سره نور ځکه هم نقل شوی دی حدیث کې هم ثابت دی او دې ځکه کې ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم سره هم دغه مضمون ذکر شوی دی نو دې سره به د جنتیانو ډېر تسلي وشي او واقعي خلک د دې خلکو سره ډېر خوشحاله وي د دې نه بغیر سره هغه شان خوشحاله خو نه وي او الله تعالی خو نه غواړي جنتیانو د څه قسم خفګان پاتې شي نو په دې وجه دا خلک به هم بخښلی شي صلاح په معنا د صلاحیت سره دی چې بخښلي صلاحیت پکې نو کافر کې د بخښلي صلاحیت نشته که څومره سفارشونه مرله وشي څومره احسان مرله وشي او فرض کړه دوی وروڼه او پلرونه شهیدان ولي نه او پیغمبران ولي نه خو بیا به هم هغه کې د بخښنې صلاحیت نشته نو د یومن صلاح کې دې ټکي ته اشاره شوه چې مؤمنان ګورئ چې آخري مرګ کې مرتد شوي نه د نواقضو مرتکب نشته شوي نه د ایمان سره خو تلي دي لیکن ګناهګاران دي کمزوري دي دا خلک به هم وبخلی شي وقیهم السیئات او بچ کې دی لره د تکلیفونو نه کومو تکلیفونو نه مخکې خو فرشتو وویل چې جنت ته بوځي د جهنم نه بچ کې دا خو ذکر شو اوس کم تکلیفونه دي نو د دې نه مراد د قیامت اسې تکلیفونه دي چې حساب کتاب نه شوی سړی باندې یره هیبت سب جوړیږي عمل بس صورت حالي او اب تل وزن بس طریقه باندې وي ګرمي چې کم دغه کم حد کې ده په قیامت ګرمي چې کم د حساب کتاب ولا ګرمي د زمکه سونه ګرمي تانبه زمکه بسونه ګرمي دا ټول کړهونه مشکلات چې کم دي نو د دې باره کې مو سره سوال وکړي چې الله پاک دغه نیم بچ کی چې قیامت سختی په تیار نه شي ځکه دین د باره قربانیاں کړې دي نو پرشتي به دا دعا غواړي دغه پرشتي وقيهم السيئات بچ کې دوی لاره د تکلیفونو نه ومن او هغه څوک تقي السيئات چې بچ تقي السيئات چې دې بچ کې د تکلیفونو نه یوم اذن په دغه ورځ باندې فقد رحمته یقینا تا په رحم وکړو یعنی بده باندې سړي رحم وشي چې په دې ورځ باندې تکلیفونو نه سړی بچ وذلك هو الفوز العظیم او دغه هم کامیابی لویه ده کامیابی دغه ده چې د قیامت تکلیفونو نه بچ جهنم نه بچ جنت ته لاړ شي بس کامیابی دغه شسته ویل کیږي او دا د اسلامیزم اخري هدف هم دی د هر ټولو ازمونه څومره قوانین او څومره عقیده چې دنیا کې دي د ټولو یو اخرنی هدف د خپل تحریک مشن یو هدف لکه سوشلیزم دا اخرنی هدف دا دی چې زمنګ زمکی زمنګ مالونه او خزي شریکی ځان لنه اشتراکي ژوند اشتراکي چې کوم څه ویل کیږي دا سوشلیزم اخرنی هدف دی د لیبرالزم هدف اخرنی دا دی چې هر سړی په خپل سر باندې ساروی باندې ژوند تیری او د هیڅ اصول او قوانینو پابند نه نه د دین پابند نه د یو رواج پابند د هیڅ پابند نه څه بڑا ولاړی دغه کوي د لیبرالزم وای شخصي ازادي او دغه عقيدي اخرنی هدف دی دا جان سیکولریزم او کمونیزم او سمره ازمونه د دنیا کې ټول یو هدف لري نو د اسلامي نظام او د اسلامیزم اخري هدف او اخري نتیجه هم داسې دی چې د جهنم نه بچ جنت ته داخل شي بس داخله نه مقصد د اسلام دی نو ځکه وایي چې وذالک هو الفوز العظیم حمدا کامیابی لوی ده ان الذين يقينها كسان كفروا چې کافران دي ينادون دوی ته आवाज کیږي لمقت الله اکبر من مقتكم چې د الله غصه ډیره لوی را پتا سو باندې د خاصو د غصې نه علم پوسه کوم بخپل ځانونه باندې نور روایتو کې تیر شوی دي چې قیامت په ورځ باندې مد کافرانو او جهنميان چې خپل حال ویني خپل انجام ویني ډیر زیات بزان ته غصه او د خپل ګوتی په بخله باندې چی ډیر غصې نه ډیر خفګان په دې کې به आवाज وشي چې تاسو ځان ته سونه غصه د خپل ګوتی چی د دین زیات تاسو ته الله غصه دی نو دې سبې خفګان نورم سیواشي او کوم افسوس او ارمان چې هغه نورم سیواشي اذ تدعون الى الايمان په هغه وخت تاسو برابر لشي ایمان پتکفرون تاسو به کفر کاو یعنی ته هغه وخت ته الله تعالی د دین زیات غصه دی چې کوم وخت تاسو د اسلام او د شریعت دعوت درکړې شو د اسلامي احکام او دعوت درکړې شو او تاسو به هغه مسترد کو د سره قبل او نه مان بمنه نو هغه ټیم نه الله غصه دین اندازه لګي چې کوم خلکو ته اسلام واز نصیحت تبلیغ رسیدلې دی
او په مسله باندې پوهې کړی شوي دي او خلکو مسترد کړی دی څه غورې پې نه دی کړی خو د هغه ټیم نه ورته د الله تعالی غوسه شته دی قالو دوی به ووایي کافران به ووایي ربنا ای رب زمونږه امتنا سنتین تا موږ وجلي یو دوه پیرې واحییتنا سنتین او تا موږ له ژوند را کړی دی دوه پیرې فاعترفنا نو موږ اقرار کوو بذنوبنا بخپلو ګناهونو فهل الى خروج من سبیل نو آیا شته دی وتلو دپاره څه لاره چې بېرته د جهنم نه بچ شو وځو دی دا به دوی ووایي یعنې د خپلو ګناهونو اقرار به وکړي او بیا به د عاجزانه غوندې درخواست وکړي چې د معاف کېدلو څه لاره شته دی که نه شته دی دې ځکه کې کافران چې کله اقرار کوي د خپلو ګناهونو نو داسې به هم ووایي چې دوه پیرې د مر را کړی وو او دوه پیرې د ژوندون نه کړی نو سوال دا ده چې د دوه مرګونه کوم ځای کې دوه ژوندونونه کوم ځای کې دي نو په دې ځای کې دا دوه مرګونه چې کوم دي یو تشبیحاً دې ته مرګ ویلی شوی دی چې انسان دنیا ته نه راغلی او دا کوم څه نه چې د انسان جوړیږي پیدا کېږي نو دغه کومه ماده چې د انسان ده د انسان د پیدایش کومه ماده چې ده او دا ماده مقرر شوی چې دې ماده نه به انسان پیدا کېږي دغه ماده د مور په خېټه کې نو دغه ته تشبیحاً مرګ ویلی دی چې دا مرګ یو مرګ دغه انسان ته میراث شوی دی او دغه به د مخکې په بقره کې دغه مضمون تیر شوی دی یو مرګ دغه شو دویم مرګ دا ده چې د انسان خپل ټیم اجل راشي خپل ټیم باندې بس ساور کې خلک قبر ته ویسي عام معلوم مرګ چې یو مرګ دغه شو ژوندونونه دوه ژوندونونه یو هغه دی چې د مور په خېټه کې د ساه واچولی شو روح واچولی شو یو ژوند یې دا شو بیا دنیا ته راغی او د هغې نه بعد دنیا کې ژوند څه ډېر لږ تېر کړی هغې نه بعد وفات شي نو چې وفات شي نو بیا به قبر کې قبر نه وروسته د قیامت په ورځ باندې الله تعالی د بل ژوند ورکړي بیا پکې روح واچي قبر نه راوځي بیا پکې روح واچي دا روح پکې دوه پیرې واچولی شو دوه ژوندونونه شو اوس خبره دا ده چې کافرانو نو دې خبرو څه ضرورت ده چې دوه ژوندونونه دې راکړي دوه مرګونه دې راکړي خبره خو دا وه چې تاسو ته الله غصه دی او دومره ته غصه ده چې تاسو ځان ته چې څومره غصه یې دومره د دې نه زیاته الله غصه دی نو تاسو اوس بس چل کوئ څه جواب یې پکار و اقرار پکار و اقرار کې د دوه مرګونو دوه ژوندونونو باندې دوی ور یاد کړي اصل کې دوی د کافرانو خپله عاجزي ښیي چې موږ چې دا کافران شي خو د دې وجه نه کافرانو چې موږ آخرت نه مانو آخرت قیامت کې دوباره ژوندون هم نه مانو د دې نه موږ منکرو ډاډه لګیا او جسم په ډره ولاړېدل هم کول الله یار را پکې نه وه اوس دغه خو لا پرېږده و آخرت خو پرېږده و دې نه مخکې موږ نور زندګي هم ومنلې آخرت خو مو ومانو خو نور زندګي هم سا منلې هغه هم منو چې کم د پیدایش نه مخکې زموږ ماده موجوده وه کبي ماده نه چې انسان جوړېږي هغه مادې ته زموږ ماده چې موجوده وه هغې اقرار هم ورسره کوو بیا چې دنیا ته راغلو د هغې اقرار هم ورسره کوو بیا چې اوس دوباره ژوندي شو دا هم ورسره منو دا هر څه اوس منو خو که څوک هم مات دی مطلب شو چې هرې خبرې منلو ته تیار یو آخرت خلاصه کې څه کوي چې دا نور هم ورسره منو د دې اقرار هم ورسره کوو خو که د معاف کېدلو څه لاره وي نو هله د معاف کېدلو چانس پیدا شي ذلكم بأنه إذا دعي الله در عذابونو سزاګانو وجه ذکر کوي چې د دومره سنګین سزاګانې به ته ولې میلاویږي او دوی به د خفګان کې به نور خفګان ولې سیوا کولی کېږي دا څه چل شوی دی جرم یې څه دی نو جرم یې دا دی ذلكم دا دې وجه چې تاسو بأنه إذا دعي الله چې کله به راوبللی شو الله تعالی یعنې یاد به شو الله تعالی وحده یوازې یعنې داسې مسله به ذکر شو چې د یو الله تعالی بندګي کوئ الله تعالی په ذات کې په صفاتو کې یو ګڼئ په عباداتو کې یو ګڼئ په حاکمیت کې یو ګڼئ نو کفرتم تاسو به انکار وکړو تاسو به نه منله تاسو به یا عبادت نه انکار کوئ چې عبادت کې الله یوازې نه دی د بل چا مسره پکار دی یا په ذات کې به هم نه منله یا په صفاتو کې به هم نه منله او هغې وجه نه تاسو مشرکان شولئ نو دې وجه نه جرم همدا شو وان یشرک به که شریک به ونیولی شو شریک به بیان شو د دې الله تعالی سره تؤمنون تاسو په دې باندې به یقین کوئ که چا به وویل چې الله تعالی سره شریک شته په ذات کې ورسره شریک دی تاسو به ویل دا خبره صحیح ده اوس دا خبره منمه او که چا به وویل چې په صفاتو کې ورسره شریک دی نو تاسو به دا بیا منله که چا به وویل چې الله تعالی سره په عباداتو کې څوک شریک شته نو تاسو به منله هغې اقرار به هم کوو او دا خو د الله تعالی ډېر لوی ذات دی د الله تعالی په حق کې خو دا ډېر غټ جرم و نو تاسو د یو غټ ذات جرم مخالفت کړی د جرم هم کړی سزا هم په دې وجه باندې ښه سنګینه ده فالحكم لله العلي الكبير نو اختیار خاص د الله تعالی سره د جوجت او لوی ذات دې ځکه کې د کافرانو د دوه عقیدو تردید شو یو دا چې دوی ویلي و چې د وتلو لار شته که نه
نو جواب یې وشه چې اختیارات خاص د الله تعالی سره دي او الله تعالی اوچت او لوی ذات دی، د بل چا څه اختیار نشته او الله تاسو له اجازه نه درکوي. نو کیږي نو د مخکینی هغه تمې تردید شو چې دغه تمه ختمه کړي چې اوس به وتل پکې نشته. او دویم د کافرانو په دنیا کې عقیده داسې وه چې که موږ ډېر خراب شو خو زمونږ دپاره چې موږ د چا بندګي کوو، د کومو قبرونو بندګي م کړې ده، هغه قبرونو والا به راله سفارش کوي، دا بوتان به راله سفارش کوي. څوک په خپل نسب به نازېدل چې زمونږ نیکونه ډېر ښه خلک تېر شوي دی، که موږ ډېر چل ور وکړو خو هغه نیکونه به راځي موږ به خلاصوي. نو هغه خبر تردید په ځای کې وشو چې اوس د هېچا سره سفارش حق نشته او سفارش تاسو کېدلی نه شي، خپل عمل هم په دغه طریقه باندې کړی دی. نو اوس اختیار خو د الله تعالی سره دی، تاسو چې د چا په سفارش په تمه وي هغه سفارش خو شته دی نه. نو خلاصې دا چې ولې ستاسو دپاره د خلاصې د نجات لاره د سره راشته دی. هو الذي الله هغه ذات یوریکم چې درخایي تاسو ته آیات خپل نښې د قدرتونو وينزل او نازلی لکم تاسو دپاره من السماء د اسمانه طرف نه رزق اسمان نه د رزق دپاره باران کیږي، فیصلې راځي. نو دې وجه د رزق نسبت اسمان طرف ته وشو. وما يتذكر او نصیحت نه قبل الا من ينيب بغیر د هغه چا نه چې پوره توجه کوي الله ته. دغه د کافرانو عذر چې کوم دی هغه ختم شو چې تاسو وایئ چې موږ دنیا کې خبر نه چېرته نصیحت نه وکړی، موږ ته څه پته وه. نو دا دومره ښکاره دلایل هم نه لیدل چې د اسمان باندې الله باران کاو، صحت یې درکړی او قسمه قسم نعمتونه یې درکړي، دا هم نه لیدل چې کوم ځای نه راغلي دي. د هغې نه هم اندازه لګولې وه چې الله شته او دومره بغاوت هم نه کولې. دویم پکې دا مسله ذکر کېږي چې وما يتذكر الا من ينيب، چې کوم خلک دا خبره نه اوري دا ولې نه اوري؟ د سره څه دلایل ورسره وي او د سره څه غټ علم ورسره ځکه نه اوري؟ نه داسې نه ده چې کوم سړی د الله نه یریږي او الله تعالی طرف ته هېڅ نظر نه وي هغه سړی خبره نه اوري، او چې کوم د الله نه یریږي ضرور غوږ دي، ضرور دلیل ته غوږ دي، خبرې ته غوږ دي او دې خبره او دې باندې قرآن اثر هم کوي. خو چې کوم کس الله طرف ته د سره توجه او فکر شته دی، نو د الله نظام او د احکامو د سره قایل نه دی، نو دې ته هسې نصیحتونه کوه هېڅ پروا نه کوي. نو خلک چې دوه قسمه شي، یو نیکان شي، یو خبر اورېدونکي شي، بل نه اورېدونکي شي. د اورېدلو وجه دا دی چې د الله یره پاتې نو ځکه غوږ دي، او دا څوک چې غوږ نه دي نو دا دې کې هغه خبره ختمه شوي، د الله یره ختمه شوي، نو دې وجه نه الله ته بیخي نظر ختم شوی، نو هغې ځکه غوږ نه ږدي، ځکه پې اثر نه کوي، عمل پې نه کوي.